په 20 تاریخ باندې زموږ سره یو ډیبیټ شوی او تاسو ټول به دغه خبرې چې پاکي زموږ سره دوه کسانو هغه زموږ سره په خبر باندې بحث مباحثه کړو چې د الله تعالی وجود موجود دی او که موجود نه دی. پاکي زموږ سره یو مفتی شمائل ندوی صاحب، دویم چې کوم کسونه او زموږ سره جاوید اختر، دغه دواړه کسانو چې کوم دی زموږ سره یو ډیبیټ کړو او دا ډیبیټ ډېر ښکلې ثمره مونږ ته میلاو شو ده او پاکي چې کوم دی مونږ ته ډېر زیات یو بلې خبره باندې فوکس راکول کېږي، ډېر زیات په دې باندې مونږ ته ترجیح او فوقیت راکول کېږي چې څرنګه زمونږ دین اسلام چې کوم دی هغه غالب دی په نورو مذهبونو باندې. سره رقم دین اسلام چې کوم دی هغه زموږ سره د احکامات واضح کوي. سره رقم دین اسلام به باندې د بمو کې د شعور راولي چې را د یو کار کېږي د کار د لاس شاته یو چا لاس دی. که چېرته کې مونږ دا خبرو کو چې دا بلپین زما په لاس کې را سره دی، نو دا بلپین چې کوم دی مونږ وایو دا په کمپنۍ کې جوړ شوی دی. په کمپنۍ کې چې دا په کوم مشینري باندې چا جوړ کړی دی، دا مشینري چا جوړ کړل، دا انسان جوړ کړل. بیا دا انسان چا جوړ کړی دی، نو په دغه ځای کې بیا زموږ سوچ او فکر چاته راځي؟ د الله تعالی ذات راځي، د الله تعالی وحدانیت راځي. او بیا هم زموږ سره داسې ملحدان موجود دي په دنیا کې چې هغه د الله تعالی د وجود انکار کوي یا د الله تعالی په وجود کې زموږ سره شک او شبهات د خلکو په ذهنونو کې پیدا کوي. زموږ سره دا ډیبیټ شو پر دې ټاپک باندې چې ډز ګاډ ایگزیسټ. نو په دا کې چې کله هم زموږ سره د دواړو کسانو خپل خپل دلایل پیش کړل، د هغه دلایلو په بنیاد باندې بیا دواړو چې کوم د خپل خپل جوابونه پیش کړل، نو بیا کوم د خلکو په کې فرق وکړي چې کم کس په موږ سره په حق باندې دی او کم کس کوم د اعظم سره په نه حق باندې دی. یعنی زموږ سره د مفتی شمائل ندوی صاحب چې کوم خپل دلایل دا چې کوم جوابات ډېر پرجوش او ډېر یو اطمینان بخش شو. نو دغه دواړه کسانو مې څه شو ډیبیټ شو، هغه سوالات او د هغه جوابات تاسو اوریدل دي. خو زه خبره کوم پرې باندې چې سره کم زمونږ په معاشره کې ډیبیټ کیږي، سره کم زمونږ په معاشره کې د مناظرې کیږي. په هغه مناظرو د هغه مناظرو شان کمپیریزن کوم مونږه د 2 دسمبر پروګرام سره په کوم کې زموږ سره بحث شو الله تعالی په وجود باندې چې الله تعالی شته او که الله تعالی نشته. فریضه کې زموږ سره دوه قسم نظریات ناسو، دوه قسم نظریات ناسو. زمونږ چې کوم نماینده موجود نو هغه زموږ سره مفتی شمائل ندوی صاحب، الحاج کوم نماینده هغه جاوید اختر صاحب. دغه دواړو شخصیاتو په خپل منځ کې ډېر په ښکلې طریقې سره د سوالات وکړل، د هغه جوابات ورکړل، خپل خپل دلایل پیش کړل او بیا په کوم محفل کې چې کوم کسان د هغو سره ناستو هغو د هغو نه سوالات وکړل او د هغه سوالاتو مطابق هغو ته ښه اطمینان بخش ورکړل، جوابات ورکړل. دا پروګرام به تاسو ټول کتلی، که چېرته کې تاسو دا پروګرام نه کتلی نو تاسو په یوټیوب باندې دا پروګرام کتلی شئ. خو زه به خبره کوم په دغه پروګرام باندې او څرنګه چې زموږ په معاشره کې ډیبیټ کېږي، سره کوم چې زموږ علما کرام مناظرې کوي، یو بل چیلنج ورکوي، نو په هغې او په هغه کې څه کوو فرق کوو. په 20 تاریخ باندې چې کوم پروګرام شوی که نه دا ډېر په یو سنجیدګۍ سره شوی، ډېر یو اطمینان بخش و. چا ته وګورې که نه تل به خوند درکوي چې یاره مطلب زموږ سکالر زموږ چې کوم دی علما هغه دومره پوهه لري، دونه علم لري، خپل علم په بنیاد باندې بل یو کس ته ورکوي شکست ورکوي. ته چې یو چا ته شکست ورکوي نه به څه بنیاد باندې ورکوي، دا به ته په علم په بنیاد باندې ورکوي. نو زه قربان شم د داسې علماو نه او د داسې سکالرز نه چې هغه زموږ سره دومره په ښکلې طریقې سره علم اخلي او دا علم چې کوم دی بیا په نور خلکو باندې امپلیمنټ کوي او د هغه علم په بنیاد باندې په خلکو کې راځي د دین اسلام مطابق اویرنس راځي. که چېرته کې مونږ داسې په ښکلې طریقې سره علم حاصل کړو چې هغه سره زموږ سره علم را سره زموږ سره پوهه را سره او په هغې پوهه او د خپل علم په بنیاد باندې مونږ بل یو کس کنوینس کولی شو هغه اسلام دارې ته مونږ داخله دا زموږ لپاره سره یو اعلی ترقي ده، یو اعلی انعام دی. صحیح ده. مونږ په معاشره کې زمونږ د علماو هم څه کېږي مناظرې کېږي. علماو مناظره صحیح، خو څوک وایي یاره په قبر کې عذاب شته، څوک وایي په قبر کې عذاب نشته، څوک وایي غوږونه د لاس پورته کول یا نه پورته کول. نو زمونږ د خلکو پر هغه باندې مناظره وي. اوس یو کس چې هغه الله مني نه، د الله په وجود نه هغه انکار کوي، ته هغه ته د الله تعالی وجود اول ثابت دی. د هغې نه پس هغه بیا دا ووایي چې یاره په قبر کې عذاب شته، نه عذاب به څوک ورکوي. پس بیا هم دا خبر وکړو چې یاره غوږونو ته لاس وړل دي او لاس وړل نه دي. دا هم د چا ویل، دا مثال کې موږ ته سنت نه راغلي. دا سنت چې موږ ته راغلي دا چا موږ ته رالیږلي، دا هم الله پیغمبر رالیږلي. دا پیغمبر په سنت باندې موږ عمل کوو چې اوس دا غوږونو ته موږ لاس وړو که غوږونو ته موږ لاس دا نه وړو، نو دا بیا څه کېږي؟ دا چې کله ته د الله وجود ومنې، د الله د وجود نه پس بیا ته زموږ سره پیغمبر منې، د هغې نه پس بیا ته زموږ سره دا منې چې غوږونو لاس وړل دي او غوږونو ته لاس وړل نه دي. د هغې نه پس چې ته دا زموږ څه ومنې چې په قبر کې عذاب شته که په قبر کې عذاب نشته. اوس په قبر کې چې عذاب شته نو قبر کې عذاب څوک ورکوي؟ په قبر کې به عذاب الله تعالی ورکوي د فرښتو په ذریعه باندې. نو چې کله د فرښتو په ذریعه باندې الله تعالی د عذاب یو انسان ته ورکوي، نو چې ته الله نه منې نو قبر عذاب هم ته نه منې چې الله د وجود نه ته انکار کوي. نو چې ته د الله د وجود انکار کوي نو دغه نور خبرې ته بیا هسې ته ښه ښکاري که نه. که چېرته کې ته الله منې چې الله موجود دی، د الله نه بس بیا منې چې د انسان له هغه قانون ورکړلی، هغه له کتاب ورکړلی چې کتاب ته ویل کتاب الله او د هغې نه بس زموږ سره صحیح حدیث دي چې په قرآن مجید باندې او د حدیث باندې به ته عمل کوې. که چېرته کې ته د قرآن مجید او د حدیثونه اوټ نو تا ته بیا د هغې مطابق څه درکول کېږي؟ سزا درکول کېږي. نو که ته اوس دا وایې چې دا سزا په قبر کې میلاویږي نو ته هغې نه پس به ته اول دا شاته بیکګراونډ ګورې چې دا سزا میلاویږي، دا څوک ورکوي، ولې ورکول کېږي، په کوم بنیاد باندې ورکول کېږي. نو هغې نه پس بیا ته ستا ډایرکشن به چا ته راځي؟ ستا ډایرکشن به الله تعالی ته راځي. صحیح ده. نو زمونږ د خلکو ډیبیټ په څه باندې کېږي؟ یاره قبر عذاب شته که قبر عذاب نشته، غوږونه لاس پورته کړو که غوږونه لاس پورته نه کړو. ګوره زمونږ خلک
پدې کې خطرې او بیا هم چې هغه کله مناظره کوي چې کله هغه ډیبیټ کوي شیخ صاحب قاری صاحب زما خبره اوره پدې کتاب کې لیکل شوی پلان کې شیخ صاحب دا خبره کړله پلاني مفتی دا خبره کړله پلاني بزرګ دا خبره کړله الکه دا کوم خبره ده څوک هم غواړي چې زه مناظرې چل زده کړم نو دا پروګرام وګورئ 20 تاریخ پروګرام تاسو وګورئ ډز ګاډ ایگزیسټ 20 دسمبر پروګرام تاسو دا وګورئ زموږ علما څه قسم مناظرې کوي دا لانچې کوي بل سره په یو بل پسې ګریوانونه شو کوي ابو ذر دا ویلي زما شیخ دا ویلي زما فقها دا ویلي زما چې کوم دی زما فر دا ویلي پلان کې مو شیخ صاحب دا ویلي شیخ الحدیث دا ویلي شیخ القرآن دا ویلي لکه شیخ القرآن ویلي شیخ الحدیث ویلي خو څه ویلي فقیر ویلي ملنګ ویلي پیر ویلي بزرګ ویلي څه ویلي راوړه قرآن مجید نه ویلي که ځانې خبره کړله حدیث یې ویلي که ځانې خبره کړله که قرآن مجید او د حدیث مطابق خبره یې راوړه ورته پیش کړه دا خبره قرآن مجید کې مشته ده په حدیث کې مشته دا داسې ده جګړه څه ضرورت دی زور ته ضرورت دی شور شرابې ته څه ضرورت دی هغه بیا عام عوام چې دوی ته ګوري چې دغه مولیان به بل په خپل منځ کې نښتي دي دا ستاسو نه بیا د عام خلک به ستاسو نه څه تاثر رالي تاسو په مناظره پسې بل دا ګواښونه کوي دا زورونه کوي دا چغې سورې به یو بل باندې وښي او یو بل په میډیا باندې چیلنج کوي او بیا یو بل خواله راشي اول راځي نه چې راشي بیا وتښتي بیا بله وتښتي او بیا به زورونه کوي او پلان کې شي حواله ورکوي پلان کې شي حواله ورته ورکوي د مناظرې دي سي مړه د مناظرې دي سي مناظرې دا مناظره ده په 20 تاریخ باندې وګوره ډز ګاډ ایگزیسټ مفتی شمایل ندوی صاحب او د جاوید اختر صاحب دا پروګرام وګورئ تا ته به دغه نه پته ولګي چې مناظره څه قلم کیږي په دغه مناظره کې په دغه ډیبیټ کې با زه یم چې کمتر چا د قرآن مجید حواله به ورکړل شوی هم نه وي دا ډېر کم ډیبیټ شوی دی په دې کې خو د شیخانو د بزرګانو د پیرانو هډو ذکر نشته چې زما شیخ دا ویلي زما پیر دا ویلي زما بزرګ دا ویلي زما شیخ الحدیث دا ویلي زما شیخ القرآن دا ویلي نه دا خبره به کې هغه سره ټسول هم نه دي هغه چې خبره کوي د دلایل په بنیاد باندې د قرآن او حدیث په روشنۍ کې د قرآن او حدیث په دلایلو کې او دا شان کې د خپل عقل او سوچ او فکر باندې چې کوم دی هغه د څه ورکوي جواب ورکوي نه به کې د حدیثو ذکر ورکړی دی نه به کې د قرآن مجید آیات ورکړی نه به کې د هغه څه حواله ورکړله نه ټو ډایرکشن هغه د پوینټ ورکوي په کله کې دا بهله کې چې ځان په ساينس باندې پوهېږي ځان په کیمستري باندې پوهېږي ځان په فزیکس باندې پوهېږي ځان په کاسمولوژي باندې پوهېږي ځان په اسټرونومي باندې پوهېږي ته د دین اسلام د قرآن مجید او د حدیث سره داسې نور څه کتابونه ووایي چې په هغې باندې نن سبا دنیا لین روان دی دنیا سیسټم پرې مخته چلیږي چې ته د هغې مطابق علم هم واخلې چې سبا له تا باندې څوک کوېشن کوي یوازې ته هغې ته د قرآن مجید او د حدیثو دلایل نه ورکوي یو کس ستا مخې ته کښېني هغه چې کوم دی قرآن مجید او حدیث هغه مني نه که ته هغې ته جواب ورکوې ستا جواب نه مني ته به هغې ته بیا داسې یو جواب ورکوې چې هغه ته په خپل دغه کې راګیر کړي په خپل موضوع کې راګیر کړي په خپل ټاپک کې راګیر کړي نو هغې ته به ته جواب یې له کوم بنیاد باندې ورکوې چې کله هم ته زموږ سره ساينسي علم لري ساينسي پوهه لري عقل او سوچ په بنیاد باندې طاقت بیا جواب ورکړي ته هغه علم علامت کوي شمال ندوی صاحب چې کوم دی زموږ سره مفتی هم نه خو د هغې سره هټ کر هغه زموږ سره د یونیورسټي نه فارغ دی هغه زموږ سره په داسې بوکس هغه سټډي کړی دی چې هغې نه یو انسان واپس هغه راګیري چې ستا کار غلط دی زمونږ اسلام زمونږ عقیده زمونږ ایمان دا برابر دی ستا چې کومه کوېسچن کوې ته چې په کوم خبره باندې یقین او دلایل لري دا ستا غلط دي داسې هغه پړ کوي ولې هغه پړ کوي چې هم زموږ سره د اسلام پوهه لري چې هم اسلام پوهه لري او هم سره زموږ سره د ساينس او د نورو پوهه لري موږ به داسې پرمختګ کله کوو چې کله هم زموږ د قرآن او د حدیث سره د هغې نه هټ کړه موږ په نورو فیلډز کې څه والو هم علم والو یا ډېر زیات فیلډز دي چې په هغې باندې موږ څوک فوکس وکړو په هغې باندې موږ ترقي وکړو نن سبا مسلمانان ساینسدانان ډېر کمتر دي او د ساينس کوم عروج دی د ساينس چې کوم شروع شو دا چا کړل هغه زموږ سره مسلم ساینټسټ کړی دی خو نن سبا ته وګوره یو مسلمان ساینټسټ به تا ته په دنیا کې ډېر کمتر راشي دا څه وجه ده دغه وجه ده چې موږ په ساينس باندې فوکس نه ورکوو موږ هیڅ په ټکنالوژي باندې فوکس نه ورکوو او نن سبا زموږ د خلکو نظریات زموږ په یونیورسټیانو کې چې کوم دي سټوډنټان چې کوم دي هغه الحاد طرف ته ځي ولې ځي هغه چې د مفتي نه هغه چې د مولا نه کوېشن کوي چې یاره دا خبره څرنګه کوم ده نو هغه ته اول د خبرې جواب نه ورکوي چې بیا ورته وایي چې یاره دا بله خبره څنګه ده ویل ته کافر یې ته مشرک یې هغه ستا نه یو سوال کړلی ته هغه ته جواب ورکړه چې هغه ستا نه تا سوال تپوس وکړي چې یاره دا پلانکې سوال څرنګه کوم دی الله شته که الله نشته تا دا مه وایه چې ته کافر یې ته مشرک یې ته دا یې ته هغه یې چې هغه ستا سوال وکړي چې الله شته که الله نشته که ته جواب لرې جواب ورته ورکړه که جواب نه لرې وایي زه به د دې تحقیق وکړم زه تا ته بیا د دې جواب درکړم راشه سوچ وکړه فکر وکړه سرچینګ وکړه ریسرچ وکړه د بلو علماو نه تپوس وکړه د مفتي نه تپوس وکړه د شیخ القرآن حدیث نه تپوس وکړه راشه هغه ته دلایل ثبوتونه راوړه او هغه باندې دا کنوینس کړه چې زموږ سره الله وجود شته او که د الله وجود نشته اته کنوینس کړه
چې هغه زموږ سره به الحاد طرف ته نه ځي چې هغه بیا د الله تعالی د وجود انکار نه کوي یا د الله تعالی په وجود کې د هغه شک نه راځي. زمون خدا عقیده چې الله وحده لا شریک دی، الله بې نیاز دی، نه د څوک پیدا دی نه د چا نه پیدا دی، الحي القیوم دی. زمون خدا عقیده ده که نه؟ نه د الله سره شریک شته، نه د الله بچی شته، نه د الله مور پلار شته، نه د الله چاته څه ضرورت شته. الله وحده لا شریک دی. خو کوم خلک چې په دې کې شک کوي، کوم خلک چې دین انکار کوي، هغه بیا زموږ سره په څه کې راځي؟ په ملحدینو کې راځي. نو یو ملحد تپوس وکړي د الله تعالی په وجود کې، ته به هغه ته څه ورکړې؟ ته به بیا جواب ورکړې. ستاسو چې جواب نه وي ته بیا څه کې پړ به راځې، نو هغو په ذهنونو کې نور هم شکونه او شبهات پیدا کېږي. خو که چېرته کې ته د قرآن او د حدیث سره سره داسې نور علوم ولرې، نور فنون ولرې چې په هغې باندې تا انسان کنوینس کولی شي، بل یو کس ته په هغې باندې جواب ورکولی شي، هېڅوک به الحاد طرف ته نه ځي. بلکل به اسلام ډامینیټ وي په خلکو باندې. دا به کله کېږي؟ دا به هله کېږي چې مونږ کله هم د قرآن او د حدیث سره په نور علوم باندې څوک فوکس ورکړو او په هغې باندې هم ځان پوه کړو. زه خپل علما دا تپوس کوم چې کله هم ستاسو یو عام کس، کله هم ستاسو یو سټوډنټ، کله هم چې ستاسو د یونیورسټۍ پروفیسر یو سوال وکړي چې یاره دا سوال څه رقم دی، تاسو هغه ته اول جواب ورکوئ. که چېرته کې تاسو هغه ته جواب نشئ ورکولی، نو هغه داسې مه پرېږدئ، هغې له جواب ګورئ او بیا هغه جواب ورکوئ چې هغه په ذهن کې شک او شبهات نه پاتې کېږي. صحیح ده. بله دا خبره کوم علما چې زموږ سره مناظرې کوي، یو بل چیلنجونه ورکوي چې کله هم دیو دعات راشي، مناظرې ته راشي، نو په راز ځای کې د ښه په تسلۍ سره کښېني، سره چې زموږ سره په 20 تاریخ باندې پروګرام شوی دی، ښه په تسلۍ سره کښېني، د یو بل سوالات دی اوري، د یو بل جوابات دی اوري، د یو بل دلایل دی اوري. داسې نه چې قاري صاحب، شیخ صاحب کښېنه، پاسه کښېنه، دا وکړه هغه وکړه، زما شیخ دا ویلي، زما بزرګ دا ویلي، زما پیر دا ویلي، زما شیخ دا ویلي، زما شیخ القرآن دا ویلي، زما شیخ الحدیث دا ویلي. نه دغه نه. قرآن کې څه راغلي، حدیث کې څه راغلي، راوړه پیش کوه ته. دا زما دا جواب دی، ساده جواب دی، ته په حق یې که زه په حق یم. او چې ته مناظره او کله چې تاسو مناظره وکړئ د هغه څه رزلټ هم نه راځي. مناظره کوئ ولې؟ یو فرقه وایي زه ټیک یم، بله فرقه وایي زه ټیک یم، عام خلک هم لیونی شوي دي، هغه وایي چې خدای پاک هم په کوم پسې روان شو؟ په دیوبند پسې روان شو، که په پنجپیر پسې روان شو، که په حدیث پسې روان شو، که په چا پسې روان شو؟ خلک هم حیران شوي دي. دا حقیقت دی. خلک سوچ وکړي یاره کومه ډله به ښایي چې دا مولیان به ټیکي، که دا مولیان به ټیکي، که دا مولیان به ټیکي. آیا هر مولا وایي زه صحیح یم؟ نو ستاسو په ذهن کې هم دا یو سوال راځي چې کوم علما ټیک دي؟ پنجپیر ټیک دی، دیوبند ټیک دی، اهل حدیث ټیک دی، دا ټیک دی، هغه ټیک دی، پلانکې ټیک دی. کومه ټیک دی؟ هغه ټیک دی چې زموږ سره په قرآن او په حدیث باندې څه لري؟ یقین لري. هغه مونږ ټیک دی چې قرآن او د حدیث مطابق څه کوي، فیصله کوي. هغه ټیک دی چې قرآن او د حدیث د اصول قوانین مني. دا خلک ټیک دی. قرآن باندې عمل کوي، په حدیث باندې عمل کوي. دا خلک زموږ لپاره ټیک دي. نو کوشش کوئ چې په قرآن مجید باندې ځان پوه کړئ، قرآن مجید ولولئ، ترجمې سره قرآن مجید په مفهوم باندې ځان پوه کړئ. قرآن مجید چې الله تعالی مونږ ته رالیږلی، مونږ صرف لپاره نه دی رالیږلی چې تاسو بس سحر کې سورت یاسین ووایئ بس تاسو ټول کار به کېږي. دا مونږ ته الله تعالی دې لپاره رالیږلی دی چې په دې باندې مونږ ځان پوه کړو، په دې باندې خپل ژوند روان کړو، په دې باندې خپل ژوند معاشرې اصلاح وکړو، د هغې مطابق فیصلې پې وکړو. کوم فیصلې چې مونږ ته الله تعالی په قرآن مجید کې ښودلي دي چې دا کار ته کې، که دې نه هټ کر لاړې دا سزا ده، که دا کار ته کې دا دې ونه کړو د دې دا سزا ده. دا به څه مطابق کې؟ دا به د قرآن او د حدیث مطابق به ترا کې. نو کوشش دا وکړو چې ځان په قرآن مجید باندې وکړو، ځان په حدیث باندې وکړو. الله تعالی زمونږ په معاشره کې علما او داسې پوهان خلک نور هم پیدا کړي، لکه رقم چې زموږ سره مفتی شمایل ندوي صاحب او هغه زموږ سره دغه جاوید اختر صاحب ته څه ورکړو؟ یو قسم شکست ورکړو او هغه په دې کې څه شو؟ ناکام شو. چې موږ ځان په قرآن او په حدیث باندې پوه کړو، علاوه موږ ځان په ساینس باندې هم پوه کړو چې ساینس او د قرآن او د حدیث د علم په بنیاد باندې موږ څه وکړو؟ مخ پرمختګ وکړو، ترقي وکړو، ځان په دنیا کې کامیاب کړو. او د هغه دنیا کامیابي زموږ څه لپاره ده چې موږ په دنیا کې کامیابي واخلو د اسلام د غالب کېدو لپاره. الله ملاقات به کوي په یو نوي ویډیو کې د یو نوي موضوع سره. د خدای په امان.